تلاوتونه کول نو د ار جبې خپله لهجه کنه. تاسو خیال کړي دا کم خلک د انګریزي ډېره وی راوی دا خولې څه کږه وږه غونته شي که نه. نو که عبدالرحمن یې هغه ته وایي عبدالرحمن، ستا خیال دی عبدالرحمن د انګلیش هغه طرز کې ورته وایي. زمونږ علاقه کې د انګلیش یو ټیچر و چا د ماښام مونځ ته مخکې کو امام صاحب نه و راغلی، نو خو دا خوله کږه وږه عادت شوې وه، نو چې مونځ یې پړاو الحمدلله رب العالمین، دا د هغه سټایل و. نو ما هغه بزم ته کې ماشومانو تلاوتونه کولو، نو ما وی که زه ورته اوس ویمه چې دا ترتیب خو خانه غلط دی، دا خو ته واړه تباه کې دی به خفه شي، او که نه ویم ورته نو بیا خو هم د نقصان خبره ده. د هغې تلاوتونه څنګه و؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، صورت به داسې وي. دا د قرآن لهجه ده، دا د قرآن طرز دی. دا یاد ساتئ والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. سوچ قرآن صحیح نه وي دا غټ ګناهګار دی، مجرم دی. ښه دې دپاره خپلو ادارو کې د دې دپاره شارټ کورس دا قاعده ماشومانو ته بار بار ور زده کې، د مشرانو له د مونځ دا سبقونه صحیح صحیح ور زده کې چې الحمدلله رب العالمین نه رحمان نه رحیم مالک یوم الدین، پښتو کې وي ښه نه رحمان نه رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. څونه ښکلی سبق دی که نه؟ دې ویزو سره دا تهجدو کې مې ویمه، نو که ته په تواب کې هم دا سبق وی نو پتا دا واپس لعنت وی ټول غلط معنی غلطه. نو قرآن به صحیح زده کوو چې زمونږ دا ګلونه بچي چې مونځ هم پړاوئ، که دغه رنګې تلاوت هم کوي چې هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کوي، د خپلو صفاتو سره ادا کوي. دې دپاره خواري او محنت پکار دی، او دې دپاره کمپین چلول پکار دی، دې دپاره ښه مال لګول پکار دی. دا یاد وساتئ. مونږ وایو چې جومات کې را سره داسې استاد او داسې حافظانو د حفظ درس هم کوي، خو چې ارزان بیه غونته یي که نه بچ یو ګنټې ته رهي دا وړه داسې غولۍ را غولۍ، نو شابه الف دی او دا بی دی او دا تی ده او دا ری ده او دا زی ده او شابه را ده او کور ته ځه، دا ځه ده ابه 3000 روپۍ میاشت به ورکوو، نیمې ګنټې ته به راځي. نه، دې ماشومانو ته فل ټایم بیا سکول والتم چې سیکنډ ټایم کې چې سکول ته څونه وخت ورکې نو زمړه خیر دی، بیا هم قرآن ته سپک ګورې، خو دغه سکول د ټایم نیم خو دې ته ورکه که نه. نو دا بچي به تا دپاره بیا صدقې جاریه، دا بچي به هغه بچي او علم ینتفع به، دا بچي به هغه بچي او ولد صالح یدعو له، او دا به د آخرت دپاره تیاری. محترمو زمونږ ایمان دا دی چې آخرت راتلونکې دی. الله تبارک و تعالی فرمایي ان الساعة آتیة، او بعضی مسلمانان پکې وایي یاره زمونږ دا جبه په دې نه راوړي او دا قاب صحیح نشو ادا کولی. او ښه ګورې یو بوډا بابا دی، زوی ورته ټلیفون کوي، دی ورته وایي بچیا نیټورک بیزي دی، ښه نیټورک کار نه کوي، په خولې نیټورک دا څونه سخت سخت الفاظ په خولې راځي، او د قرآن دا حروف دی په خولې نه راځي، دا خو عجیبه مسلمان دی. محترمو مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالی فرمائی اذا وقعت الواقعہ، قیامت